ته حنفي او ته حنفي یا مسلمانی. سوال ډیر وزنی دی او ډیر عام دی. ته حنفي یا مسلمان. دی وجه نه موږ خپلو خلکو ته وایو د حضرت شیخ صاحب الفاظ دي ګومن صاحب چې د هر سوال جواب شته وخت غواړي. کیدای شي ستا ذهن کې نه وي د هغې به جواب موجود وي. دې وجې نه به دا نه وایي چې زما جواب نشته. نو دې وجې نه باطل ته لار صفا کړي او ورته وایي چې لار ازاده ده بلکل ته ټیک وي. نه، سوال جواب به وي ستا ذهن کې به نه وي. ته به ورته وایي زه به وګورم سوال و جواب به درکړم. اوس بظاهر دا سوال ډیر واضح ښکاري. تاسو باندې چا سوال وکړ ته مسلمانې یا حنفي، دا یا جنسي څه شی یا حرف جنس دی. ستا نه سوال وشو ته مسلمانې یا حنفي. اوس که ته وایې چې زه مسلمان یم نو بیا تاسو ځان ته احناف ولې وایې ځان ته حنفي ولې وایې؟ که ته وایې چې زه حنفي یم وایي دا مسلمان نه دی او فرقواریات کوي. اچھا ما باندې یو کس سوال وکړ ته مسلمان یا حنفي. ما ورته څه جواب ورکړو؟ هغه میاشت د اګست وه 13 اګست و. ما ورته نن 13 اګست دی، نن اګست دی او د بود ورځ وه که بود دی. زه چلو نن یې درته ویم داسې یې درته ویم. تا سوال وکړو مانه ته مسلمان یا حنفي. زه نه سوال کوم نن د پیر ورځ ده او که جولای ده. نن د پیر ورځ ده یا جولای ده. ته مسلمان یا حنفي. نن د پیر ورځ ده یا جولای ده. او ما ستانه تپوس وکړه ته د دیرې که ته د پاکستاني. څه جواب دی؟ که ته وایې چې زه د دیر یم پاکستان نه. دیر پاکستان کې دی. نن بود ورځ ده پیر ورځ ده که جولای ده. دا پیر ورځ په جولای کې دننه نه ده. دا خو سوال د سره نه دی. سوال دا پکار دی ته مسلمانی یا هندوی، ته مسلمانی یا سیکی. د سیک په مقابله کې مسلمان راځي، د بدعتي په مقابله کې اهل سنت والجماعت راځي، د پنجابي په مقابله کې پټان راځي. اچھا سوال کې خپل سوال ته د چېرته سوچ شته چې ته څه وې ستا د خولې نه څه راخیږي. خو ظاهر باندې د خلکو په ذهن کې خو دوکه وراچیل عادت دی د بعضې منافقینو. حیات النبی باندې زما 3 غنټې تقریر موجود دی. د حیات النبی د عقیدې تعلق د ختم نبوت د عقیدې سره دی او ما پې سلګونه دلایل ذکر کړل دي الحمدلله. حیات النبی باندې سوال کوي دي. یو سړي سوال وکړو منګه ومنله تمام انبیاء کرام په خپلو قبرونو کې ژوندي دي. حدیث مبارک کې راځي الانبیاء احیاء فی قبورهم یصلون. تمام انبیاء کرام په خپلو قبرونو کې ژوندي دي مونځ کوي. دا د اهل سنت والجماعت ایمان دی ځکه ایمان دویم نوم د عقیدې دی. اوس په دې باندې یو سړي سوال وکړو رسول الله په بیت المقدس کې انبیاء کرامو ته مونځ ورکړل دی. تمام انبیاء هلته حاضر شوي دي. که انبیاء قبرونو کې ژوندي دي بیت المقدس کې څوک دي؟ که بیت المقدس کې ژوندي دي قبرونو کې بیا انبیاء نه دي ژوند. لہذا دا حدیث خلاف دی. حدیث خلاف د قرآن دی. داسې قسمه خبرې کوي. جواب بالکل آسان. ستانه زه تپوس کوم ته تعلق ساتي د پېښور سره. زه درته ویم ته د پېښور یې د کوم ځای؟ ته وایې زه د پېښور یم. زه درته وایم دیر کې څه کې؟ دیر کې څه کې؟ ته ما جواب راکړې دیر ته راغلی یم په ضرورت باندې سکار دی رالیږلی شوی یم باقي زه د پېښور کې اوسېږم. انبیا قبرونو کې دي بیت المقدس ته حاضر شوي دي د سکار دپاره. بیت المقدس ته حاضر شوي د سکار دپاره. آسان الفاظو کې یو کلیات ساتي. خلک وایي که نو په امام پسې فاتحه ویل فرض دي. چا چې فاتحه ونه ویله د هغه مونځ نه کېږي. زړه ښکته پورته کوئ ما الحمدلله موږ د دلیل په میدان کې موجود یو. هر مسله جواب به انشاءالله العزیز میلاویږي. خپل عقیده باندې کلک ودرېږه.
اخوا دې خوا ته متاثریت مه کوه. سوي اعتراض ما را نقل کو. چا چې په امام پسې فاتحه ونه ویل د هغه مونځ نه کېږي. ځان لمونځ کې خو د ټولو اتفاق دی، خو په امام پسې مسله ده. لفظ ده کم حدیث کې راغلی لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الکتاب. په دې کې د امام لفظ کم دی، دې کې د مقتدي لفظ کم دی. په دې کې د امام لفظ کم دی، په دې کې د مقتدي لفظ کم دی. سوی بیا هر من عام دی. چا ویلي چې من عام دی؟ دا قاعده خو امام اعظم ابو حنیفه راایستې ده چې من عام دی. من عام لفظ دی. چلو زه به دې بحث نه کوم، زه آسان الفاظو کې بیت المقدس کې د نبی علیه السلام پس تمام انبیا ولاړ دي، او قرآن وایي چې موږ تا ته فاتحه صرف درکړله، لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. فاتحه موږ خاص صرف تا ته درکړله، انبیاو ته نه ده ورکړی شوي. اوس ووایه رسول الله امام دی، تمام انبیا مقتدیان دي، هغوی ته فاتحه نه ده ورکړی شوي، رسول الله ته ورکړی شوي. د تمام انبیاو مونځ شوی دی که نه دی شوی؟ ټول وایي چې شوی دی. هغوی ته خو فاتحه نه ده ورکړی شوي، چې فاتحې نه غیر مونځ نه کېږي. فتوا په انبیاو هم ستا ده او که صرف په حنفیانو باندې ده. هر سوال چې دی د هغې جواب کېږي او جواب به موجودي، لیکن وقت به غواړي. او د ترتیب نظام، په نظام باندې هم زما 2 غنټې بحث دی. الله هم نظام خوښوي او د نظام ترتیب الله لګولی، که په اسمان کې دی که په ځمکه کې دی. او نظام تعلیم الله جل جلاله انسانانو ته ورکړل دی. په انسانانو کې مهذب خلک هغه دي چې هغه نظام کنټرولوي، کیفیت ته ګوري، ترتیبي برابر. که موږ وایو که نه متلو کې ښې ورځې راځي بدې ورځې ویني، نو په یو ترتیب په یو نظام باندې ټیک استاد چې بچی ته تعلیم ورکوي الف با تا نه شروع وکړي اور بیا یې ختموي په افتاح مفتی کورس باندې. دا نه کوي چې د مفتی کورس نه وکړي، بلکې نظام ترتیب الله ته هم خوښ دی، بندګانو ته هم د دې تعلیم ورکړل دی. رسول اقدس صلی الله علیه وسلم چې دنیا ته راغی هغه هم د نظام ذکر کړل دی. نو هر شي چې دا په جذباتو باندې نه کېږي. زما مراد دا دی ترتیب غواړي، نظام غواړي، وقت غواړي. چا یو سوال وکړو، ستاسو دا عقیده ده، ستاسو دا نظریه ده، ستاسو دا مسله ده، دې څه جواب؟ تاسو جذباتو نه کار مالئ، رجوع وکړئ خپلو علماو ته، مسلې څه جواب دی. جواب میلاو نه شو بیا وایم، جواب میلاو نه شو بیا ټیک ده. جواب میلاویږي نو ته مسلمان یا حنفی؟ صفا الفاظو کې جواب دا دی